ملزم چې دی د خپله ښځه وجلې ده. په دومره معمولی خبره باندې د پاغې د لوړو گزارونه کړي دي. که ښځه ډېره هم زیاته بدې شي خو د خاوند خو ورسره مینه وي که نه، ځکه چې بچي وي دي نه. او د ده کور ته چې کله لاړو نو دی خو نو او واقعي د ده چې کومه وایف ته هغه په ځمکه باندې بېهوشه پرته ده. دې سړي له څوک رشته ورکوي، د ده بیکګراوند په کار ده چې وګوري د ده کار نشته، د ده روزګار نشته، د ده ایجوکیشن نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. زه موجود یم د ضلع بونیر ګاګرا پولیس سټیشن کې. د دې واقعه باندې به لږه شان روشني واچوم، بیا به ایس ایچ او افسان خان سره د دې کیس متعلق تفصیلا خبرې کوو. داسې ده چې دا د قتل یو وقوعه شوې ده. دا تاسو دا ملزم ګوري، دا ملزم چې دی د خپله ښځه وجلې ده. وجلې څنګه ده چې یادویږي چې دوی په خپله ښځه باندې اول ډېر زیات تشدد کړی دی. د تشدد نه پس وایي چې دله یې مری باندې لاسونه ایښي او د هغې نه پس هغه ډېره په بېدردۍ سره وجلې شوې ده. دا ملزم هم نیولی شوی. زه به لږه شان روشني واچوم چې دا کمې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې کومې رشتې راکړي دي، د ښځې، د لور، د خاوند، د پلار، د ماما، د رور، دا ډېرې درنې او ډېرې خوندورې رشتې دي. دا ولې خوندورې دي چې مطلب دا د یو بل سره د مرستې دي، د یو بل د ملاتړي دي. زه ایس ایچ او صاحب سره به په دې کیس متعلق تفصیلا خبرې کوم. افسان خان، اول خو ستاسو ډېره مهرباني ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي ټایم راکوه. زمونږ په معاشره کې نن سبا چې دا کوم واقعیات کیږي، زه به ویم چې دا ورځ تر ورځه سیوا کیږي. د دې شاته ډېر زیات وجوهات وي، د هر چا خپلې مجبورین وي، خو زه به ویم چې مونږ له الله تعالی په دین کې، په قرآن، په معاشره کې د هر څه یو حدود ایښي دي. مطلب که یو کوروالی نه کیږي نو هغې دپاره مونږ نورې لارې دغه شوي مقرر شوي چې یاره تاسو دا لارې بیلې کوي. دا د زنانه دا مرګ دا وقوعه دا پیښه کله شوې وه او د ملزم ته رسۍ څنګه شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او داسې قسمه نوټوریس چهرې معاشرې ته وښیئ چې په معاشره کې کوم ذی عقل او ذی شعور خلک دی هغې کم از کم دا څیزونه اوایډ کړي او خپل د هغې هغه کوم سرکلز دي هغې کې هم د دې څیزونو نه کوشش وکړي ځان لرې وساتي. څو پورې چې د دې واقعه تعلق دی نو یو 4-5 ورځې مخکې موږ ته اطلاع میلاو شوه دې ځای کې تاوس خان ورته وایي مسافات دي د دې کلي چې دې کې یو سړي خپله ښځه والده او بېهوشه په کور کې پراته ده او لور یې والده. موږ لاړو هلته سپاټ ته، نو د ده کور ته چې کله لاړو نو دی خو نو او واقعي د ده چې کومه وایف ته هغه په ځمکه باندې بېهوشه پراته ده. یوه لور یې چې 13-14 سال ده نو هغې باندې هم تشدد کړی دی. مور یې ده 80-85 year او هغه موجود وه. نو بالخل خو په هغه موقع باندې د دغې زنانه ژوند قیمتي و، د دې وجې نه هغه مونږ په خپله باندې او نور دغې چمګاونډ د خلکو څه په مدد سره هسپتال ته شفټ کړه. اول ته مو رپورټ واغوستو کوم چې د ده لور دغې کوم رپورټ کوو چې یاره زما پلار دی او هغه داسې کور په معمولي خبرو باندې په ما او زما په دې مور تشدد کړی او د هغه د وجې نه زما دا مور بېهوشه شوې ده چې هغه بیا داسې 2-3 ورځ باندې اکسپایر شوه. افسان خان دا راته ووایه چې دا د ښځې او د خاوند دا رشته خو ډېره مضبوطه رشته وي، د یو بل ملاتړي، د یو بل پوله پټه، هر څه د یو بل یو ځای وي. لکه 22 کاله د ژوند یو ډېر غټه اهم حصه ده، د ده 6 بچي د هغې نه شوي دي. دې پسې شاته دا پسې منظر څه و چې دا د دومره بېدردۍ سره هغه وجلې ده؟ برادر که وګورئ که نه د ټولو نه اهم څیز د دین سره نږدېوالی دی او هغې پسې بیا تعلیم او تربیت دی. دلته زمونږ کوم رورل معاشرې که زمونږ دا که نورې دي او که نورې دي هلته د ایجوکیشن کمی دی. د ایجوکیشن سره سره غربت دی، د غربت د وجې نه د مناسب تربیت کمی دی او د هغې سره سره د دین او د مذهب نه لرېوالی دی. ځکه راته چې څنګه ووایي که نه چې د ښځې خاوند رشته یو عزیز رشته ده، یو مقدس رشته ده
او هغوی به د یو بل سره ژوند ډېر په طریقه باندې تېروي. دوی د هغې طریقې نه هم بېخبره دي، دوی د هغې د رایټس نه هم بېخبره وي، او دوی په معاشره کې د ژوند د تېرولو د اقدارو نه هم بېخبره وي. ښکاره خبره ده یو سړي تعلیم نه دی کړی، د غربت حال دا دی چې څه کار روزګار یې نشته، نو هغه بیا د خپل ایموشنز غلام دی، د جذباتو پیروي کوي، او دې وجې نه چې کله جذبات خاوي شي عقل کار پرېږدي، او چې عقل کار پرېږدي نو بیا داسې قسمه وقوعې مهیله راځي. وحید ګل په څه باندې داسې د ښځې نه ناراضه و چې مطلب د دومره درانه ګزارونه او بیا هغې له په مرۍ باندې لاس ایږدل او هغې له مرۍ خفه کول، څه ظلم دې سره یې کړی و چې ده ووژله داسې؟ دا ما چې تاسو ته څنګه ووي که نه چې د تعلیم او تربیت کمې او د دین نه لرېوالی د دې خبرو بنیادي پس منظر وي، نو دغه شانتې د ده په کیس کې هم ده. عام طور که تاسو وګورئ نو که هسبنډ لګي او خپله وایف یا تشدد پې کوي او یا یې وجني، نو زیاتره د هغې په شا باندې موټی او د زنانه او ایلیسټ ریلیشن ښودلی کېږي. حالانکه د ده په کیس کې داسې قسمه د لرې لرې پورې څه تعلق نشته، صرف او صرف د هغې د وینا مطابق هم د ده د لور د وینا چې رپورټ کړی دی، او ایون دې چې مونږ څومره انټاروګیټ کړی دی او د ده د وینا مطابق هم هغې ګناه صرف دا کړی دی چې د اواره لوفر لفنګ د شپې په 2 بجې کور ته راتلل، دی ورته ویلي چې په ټایم کور ته راځه، او چې کله د دا او د هغه په منځ کې دا نوک جوک راځي نو هغه خفه شوی دا و میکې ته تلله. کله چې د بیا رضا کړې ده یا له چا رضا کړې ده راوستې ده هفته 10 ورځې وروستو، نو ده دا بنیاد کړی دی چې ته تلې او تا هفته تېره کړه، ولې دې تېره کړه، ولې نه واپس راغلی. په دومره معمولي خبره باندې د په هغې د لوړو ګزارونه کړي دي، او د میډیکل ریپورټ په رڼا کې باقاعده سټرانګولیشن د څنګه سفوکیشن دغه دي چې د له په مری باندې ګوتې ایښي دي، او د هغې د وجې نه د هغې کوم کاز اپډیټ چې دی هغه ښودلی کېږي. او اسمان خان ما دا واورېدو چې لکه دیخ پیمانه هم دی، د نه خطا هم شوې ده، خو ظاهره د خبره د هغه ټولو خاورو ته لاړه او دی به جیل ته لاړ شي، منځ کې به نقصان د بچو به یې. د دې متعلق دا هم یادېږي چې مطلب د ده 2 زامن هم د ده بد اعمال، د ده بد اخلاقۍ او د ده چې کوم زندګۍ کې کوم کرتوت و، د هغه 2 ځوانان بچي هم چې دی لکه بېللي دي، د هغې د دې کیس سره تعلق خو نشته دی، خو د جون سره تړلی شوې خبره ځکه ده چې دا نن په دې یادکړو کې ولاړ دی او دا به ځي هغه تورو تمبو شاته به دا ودرېږي. په دې باندې روشني واچوئ چې لکه دا زمونږ په معاشره کې لکه دا پلار دی سبا به هغه بچي رالویږي، هغه به چاته څه وایي چې زما پلار څه شو، زما مور څه شو. اکثر ځایونو کې خلکو نه پیله تپوس کېږي ته د کوم ځای د چا زوی او د کومې قام قبیلې یې. دا څنګه چې تاسو ووي که نه دا ټولې رشتې که کوم د ښځې خاوند منځ کې ده، د بچو د والدینو منځ کې ده، دا واقعي مقدسه رشتې دي. دا تاسو چې د بابت ووي چې یاره د تېروم 2 بچي داسې ویلی کېږي چې د ده د وجې نه رخصت شوي دي، نو هغه اوس دغه خبره مخې له دې خده پورې راځي لکه په ټایم باندې نه د دې د وینا مطابق یو زوی د 6 میاشتې مخکې مړ دی او بلې 2-3 کاله مخکې وفات دی. یو زوی هغې وایي چې د هغه خودکشي کړې ده، خو مطلب د ده د بدې رویې د وجې نه یې کړې ده، او بل وایي چې دی والی و. اوس په ریکارډ چې مونږ وګورو نو که فرض که والی شوی و نو پکار دی چې بیا ریپورټ وی، نو ریپورټ خو نشته. بهر حال دی د دې وقوعې سره د دغه ټولو خبرو ذکر کوي. په دومره معمولي خبره باندې د په هغې د لوړو ګزارونه کړي دي، او د میډیکل ریپورټ په رڼا کې باقاعده سټرانګولیشن د څنګه سفوکیشن دغه دي چې د له په مری باندې ګوتې ایښي دي، او د هغې د وجې نه د هغې کوم کاز اپډیټ چې دی هغه ښودلی کېږي. او اسمان خان ما دا واورېدو چې لکه دیخ پیمانه هم دی، د نه خطا هم شوې ده، خو ظاهره د خبره د هغه ټولو خاورو ته لاړه او دی به جیل ته لاړ شي، منځ کې به نقصان د بچو به یې. د دې متعلق دا هم یادېږي چې مطلب د ده 2 زامن هم د ده بد اعمال، د ده بد اخلاقۍ او د ده چې کوم زندګۍ کې کوم کرتوت و، د هغه 2 ځوانان بچي هم چې دی لکه بېللي دي، د هغې د دې کیس سره تعلق خو نشته دی، خو د جون سره تړلی شوې خبره ځکه ده چې دا نن په دې یادکړو کې ولاړ دی او دا به ځي هغه تورو تمبو شاته به دا ودرېږي.
په دې باندې روشنی واچوي چې لکه دا زمونږ په معاشره کې لکه دا پلار دی سبب هغه بچی رالویږي هغه بچا ته سوي چې زما پلار څه شو زما مور څه شو اکثر ځینو کې خلکو نه پیله تاسو کېږي ته د کم ځای د چا زوی او د کومې کام قبیله د څنګه چې تاسو وی کنه دا ټول رشته کم د خزي خاون منس کې ده د بچو د والدینو منس کې ده دا واقعي مقدسه رشته دي دا تاسو چې د بابا توی چې د تیروم دوه بچي د سه ویل کېږي چې د وجنه رخصت شوی دي نو هغه اوس دغه خبره مخې لره د خده پورې راځي لکه پاټیم باندې نو د دې د وینا مطابق یو زوی د شپږم میاشتې مخکې مړ دی او بلې دوه درې کاله مخکې وفات دی یو زوی هغه وی چې هغه خودکشي کړې ده خو مطلب د د بد رویه د وجنه کړې ده او بل وی چې دیواله اوس پر ریکارډ چې مونږ وګورو نو که پرس کواله شوی او په کار د چې بیا ریپورت وي نو ریپورت خو نشته بهر حال دی د دیو کوی سره دغه ټولو خبرو ذکر کوي افسر خان دی یو بل خبرم کوي یقینا زه به وایم که خزر ډیرم زیات ابدي شي خو د خامن خو سره مینه وی کنه ځکه چې بچی وی دینه دی وی چې لکه د رضا کول د پاره ما دغم یو اقدام کړي چې ما خپل هم د مګو د چوهو د وی خورل دا چې مطلب د خزر میټریک شي آیا د دې څه حقایق ملو شي دي چې د رښتیا وي د چې کوم د خپل اټمپټ یادېږي کنه دا هم په ریکارډ نشته دا کدی وی نو کې دي چې ځان د خلاصون خبره کوي ځکه چې ښکار خبره ده که 10 اټمپټ کړی وي د هسپتال ته تللی او هسپتال کې پولیس کیجوالټیز الریډي موجود د دې لپاره چې دا غي باقاعده د خودکشي په امت کې ریپورتس کیږي بالکل 325 کیلو باندې د څه قسمه صدقه نشته د دیو به کسټډي ملاويږي او تاسو به دا وړي او عدالت به مخامخ کوي بونیر یو ډیره خولي علاقه ده زبوی چې د نور زمونږ چې کم د پیښور یا د مردان یا د چارسدي هغه ځکه د کرایم ریشو د بونیر په بجای ډیره زیاته ده دلته کم ده خو زما د سلورمه درې مورز ده چې زه په بونیر کې درې سلور واقعیت ما ریپورت کو نن زګاګرا تراغله ما دا واقعیت دلته هم چې د ورځ پر ورځ زیاتیږي د بونیر خلکو ته څه پیغام ورکوي څنګه چې تاسو وی کنه مختلف حقوقي شوې دي او ماشاءالله د بونیر پولیس کمپټنټ دي ځکه چې هغه ټولي حقوقي ټریس اوټ دي سو پوری چې د دره کیس تعلق ده نو د کې خو مې پبلک ته دا درخواست او په دسه ټایپ نور وو په ټیم باندې همیشه زما دا پیغام وی چې پرشتو کې احتیاط پکار ده کم از کم بچیان نه دي د والدینو هغه وی فریاوي کنه چې څومره اغي ناس کړي دي څومره اغي تربيت کړي دي دومره په داغي په رشتہ کې احتیاط پکار وی ګوره برادر دا ډیره ښکاره خبره ده د سړی له څوک رشتہ ورکوي د بیک ګراوند په کار د چې وګوري د کار نشته د روزګار نشته د ایجوکیشن نشته د نشو تماشو شکار دی د لوفر لفنګ دی د کې کم داسې خصوصیت دی چې دل به څوک رشتہ ورکوي درخواست مې دا دی د خپلو بچو په رشتو کې احتیاط پکار دی دا غیر علاوه دسه قسم خلکو ته مې دا پیغام دی چې دا معاشره ده د کې با صاحب جیداد خلک هم وي مال ثروت هم د خلکو وي غربت په کې هم وي غاغه پښتو کې مونږ وایو کنه خپل ساده سره پیغام پکار دي که پرس کا مونږ ټول د خپل ورځو پیژنو نو زما په خیال د رزق وعده الله پاک کړی دا هیڅ څوک چې ماقام شي غد رزق نه محروم نه پاتې شي خو که د خپل ورځو پیژنو په د خپل اویلیبل ریسورسز چې کوم خدای پاک سره کړی دي په دې باندې الله پاک شکر ادا کو نو ژوند تیرول ډیر آسان دي خو کله لالچ شروع کو او د بل سره سیالي شروع کو او د رشتو قدر پریدو نو بیا به دا قسمه حالات او واقعیت مخې ته راځي د قدر ته زوامه د هیڅ کار روزګار نشته څنګه چې تاسو مو وی چې د یو 80-85 ساله بوډا مور ده کور کلی کې هغه له څوک د خیر خیرات پیسې ورکیږي نه د دور زورور د هغه هم دا غي نه واخلي هغه خو الریډي د خلکو په خیرات ژوند تیری خپل نشو تماشو لتم دی هغه واخلي د دغه څوک څه ایکسپیکټ ګرانو کتونکو د افسان خان چې کمی ده د جون د خاص کر د سچوګیرت چې کوم صلاحیتونه دیو کوم بیان کا خاص کر د ملزم متعلق
لکه دا زموږ د معاشرې سره ریلیټډ دي، دا زموږ د معاشرې سره منسلکه خبرې دي. موږ ته صرف دا سبق پکار دی چې لکه زمونږه کمې کور کې کمې لوڼې هغه موږ رالوي کو، د هغې د پاره به موږ هغه ځای ګورو چې سبا هغه د پالنو د هغې څوک کولی شي چې اودازه ساتلی شمه. لکه په بجای د دې چې ته بوځي او سبا یې داسې سړي ته په حواله کړي چې مطلب د په مری والا لاس کېږدي او وی وژني. د دې دپاره په رشتو کې ډېر زیات احتیاط کوئ. هر هغه ځای کې قدم ایږدئ چې مطلب تا ته دا پته لګي چې د دې سړي تربیت په یو ښه ځای کې شوی دی، د یو ښه ځای کې تعلیم حاصل کړی دی او دا د آینده مستقبل لپاره د ژوند تیرولو هر هغه وسیله لري چې دا په معاشره کې ښه کردار ادا کړي.